السلام علیکم. زما نوم امیر رحمان دی، د سوات اوسېدونکی یم، د مینګورې ښار. په خپله هم معذوره یم، بچی مې هم معذوره دی او زما دا ملګري نن ټول راغونډ شوي، دا هم معذوران دي. نن په ټوله دنیا کې عالمي ورځ ده د معذورانو، خو بدقسمتي دا ده موږ لکه قائد اعظم ډے مناوه، علامه اقبال ډے مناوه، صحت ډے مناوه، ممی ډیډي ډے مناوه. نن هم هغه ډے ده کومه د معذورانو په نوم باندې یادېږي، خو دا به صرف نن یادېږي. ولې ښه موږ معذورانو ته هم نن صرف یاده شوې ده او د میډیا والا ته هم نن یاده شوې ده او په کتابونو کې هم لکه دا تحریر دی لیک ته، نو دا لکه نن په کلنډر په سطح باندې نن 3 دسمبر شو. اوس د دې ځکه نه روسخطي چې ده هغه زما هم د خپل سر ده، د حکومت هم د خپل سر ده. روسکو په دې باندې هېڅ طریقه کار نشته، کال تیر شي کال راشي، معذوره چې دی هغه دغه شان بې وسه پروت دي. په دې کې چند کسان داسې دي چې هغه بې موره دي، بې پلاره دي، بې واده دي، د هغو له سخپې کار نه کوي، نو کرور یې نه وي، د هغه ضرورت نه پوره کېږي. په دې باندې ملامته چې دی هغه زما انتظامیه ده، که هغه د ضلعې ده، که هغه د صوبې ده او که د پاکستان له وفاق ده. دا به د دوی ذمهواري ده چې د دې معذورانو دستبرداري وکړي، د دوی رهنمایي وکړي، دوی له تعلیم ورکړي، دوی له صحت ورکړي، دوی له د میاشتې وظیفه ورکړي، د دوی د بچو کومه ذمهواري چې ده هغه سمبال کړي، د دوی د بچو له جدا داسې سکولونه ورکړي چې هغه موږ ته سپیشل پرسنټ وایي. دا به موږ پورې پاکستان خندا کوي. موږ ته سپیشل پرسن وایي، ستاسو سره به په شناختي کارت کې سپیشل پرسن نه وي. موږ ته یې لیکلی په وجه د دې چې یاره دا خصوصي افراد دي، نو دا به موږ پورې پاکستان حکومت ملنډې کوي. موږ ته یې په نوم باندې خصوصي افراد ویلي دي. بقایا موږ چې یو د کچرې یو ډېر یو، موږ یو بوج یو، موږ داسې یو کار نشو کولی روغ سړي له چې یاره د هغه خیرخواهي وشي، نو په وجه د دې موږ ډېر سپک شوي یو. نن عالمي ورځ ده، 3 تاریخ دی، دسمبر 12مه میاشت ده. زه د خپلو ملګرو سره راغلی یم په ډېره لویه عاجزۍ باندې، ولې چې موږ بېوسه یو، بدماشي موږ نشو کولی، داسې موږ نشو کولی، لوړ معارف موږ نشو کولی. ولې موږ ځان نشو ټینګولی؟ زموږ سره خپلې دا لوړې دي، موږ په دې لوړو په سهاره باندې ګرځو، د چا نظر نه لګي، د چا اواز نه اوري، څوک خبرې نشي کولی. نو موږ ډېر متاثره شوي یو او دا 2025 هم ختم شو او زمونږ په رای عمل باندې هېڅ اقدام ونه. زه لهذا د خپل ټولو معذورانو له طرف نه، د خپل ټولو معذورانو له طرف نه زه دا جوړی نیسم، نه کوم فریاد حکومت ته، خو زه خپل حق غواړم. که دا حق زما وي، ما له زما د دې معذورانو ورونو دا حق راکړي. که دا حق زما نه وي، زما الله شته ځای پیدا کړم، زه ګوره ستاسو نه سوال نه کوم، زه صرف حق غواړم، منت نه کوم، نه کوم منت، زه الله ته به کوم، زه الله پیدا کړم، زما یې ډېر شکر دی. خو ستاسو د روغو بني ادمانو علاوه د حکومت نه هم برعکس د میډیا والا، د پولیس والا، د عام شهري هم ستاسو یو حقوق جوړېږي چې تاسو راشئ او د معذوره سړي ډاډرسي وکئ. مور کور والا په لاس کې څو، لاره والا ورکئ، کور والا آباد کئ، نور څه والا وکئ. نو تاسو خو راسئ او د معذوره سره خندا جوړه کړئ. زما بیا تاسو ته دا په انګلیش کې الفاظ دي چې ریکویسټ دی، مهرباني وکئ، معذوره ته هغه کوم حق چې دی هغه والا ورکئ. والسلام.